وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. دا چې کله رمضان راشي نو په دې میسیجونو کې یا واتس اپ کې یا فیسبوک کې یو پوسټ یا دا گردش کوي چې د رمضان المبارک په آخري جمعه باندې چې یو څلور رکعات وکي په دې طریقه دا طریقه ده نو دا یو کالو چې څومره قضا منځونه نه معاف شي. نو په دې خبره باندې ځان خو په یول پکار دي کدا د حدیث نقل کوي نو دا حدیث هم موضوع دی، یعنی منګړت ته د ځان نه جوړ کړی شوی دی. دا سه هیڅ قسمه خبره نشته. قضا عمری د دې په شریعت کې هیڅ قسمه حیثیت نشته چې کم انسان څومره منځونه قضا شوی دي نو هغه د داغه محتاط حساب ولګي، اندازه دی ولګي او کوشش ته شروع کی چې کم فارغ وختونه نو هغه کې د داغه منځونو قضا کوي مسلسل، او په یو مسره ټول منځونه د قضا راګرځیدل دا د شریعت د اصولونه بالکل متصادم او دا غي سره ټکراو والا خبره ده. په دې باندې مغوګروي ما په دې باندې عمل کوي، بلکې د قضا منځونو کوشش کوي او حساب ولګوي چې سوره منځونه دي دا غي د قضا کولو کوشش کوي. دا څه قسمه خبره بالکل بی اصل دي. په دې په شریعت کې هیڅ قسمه اصل نه دی موجود. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د یو مرض په وجه باندې روزه ماتول د هغې بهتره فیصله هغه ډاکټر کول شي او یا مریض په خپل باندې کول شي چې کله مرض قابل برداشت حد نه اوزي او هغه ته پته لګي چې زه اوس روزه نشم نیسله، نو په داسې صورت کې کسړې روزه ماته کی نو دا چونکه عذر دی او د عذر په وجه باندې چې روزه ماته شي نو صرف قضا راځي، کفاره په د باندې ناراضي. نو چې کله رمضان تیر شي الله تعالی تاسو له صحت درکې او درد کې بیا به تاسو یو روزه دغه په ځای باندې قضا نیسئ. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. که د ماخام اذان د صحیح ټیم باندې ویل شي نو بهتر خدا ده چې چری بندنه صبر کې دی شي نو دغه ټیم د اذان د کلماتو جواب ورکي او بیا دی دا غي نه پس افطاری وکي. دې کې به دوه فائدې وشي. یو فائدہ به د اذان د کلماتو د جواب هغه ثواب موشي او دویم اسی یو 2-3 منټه تاخير هغه لګ پکاري په افطار کې ډیر زیات نه 2-3 منټه صرف انو هغه په کوم عمل به وشي نو روزه به کامل احتیاط سره کولاو شي او دوانه ثوابونه به حاصل شي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. زما د پاره ذاتی طور دا خبره د خوشاله ده چې زمون ملګری ټول چې سوره گروپ کې دي نه غي زمونږه جوابونه سوالونه اوري او د هغه په وجه باندې کې هغه ځین کې سوال راشي نو د هغه وضاحت سره اظهار کوي. نو اول خو مونږه په دې باندې د خوشاله اظهارم کو تاسو شکریا مدا کو. حاجی اوس رازو مسله دا چې افطاری کې پروجمات کې تاخير کول دا ندی پکار او غالبا د دې مخکې چرته یو سوال کې جواب کې مونږه د بخاری شریف یو روایت حواله ور کړی و چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو حدیث مفهوم دی چې زما امت به در هغه وخت پورې په مسلسل خیر کې وي چې سو پورې هغه روزمات کې تاخير نه کوي. نو تاخير پر روزمات کې دا نه دی پکار. خو دې سره زمونږ په علاقو کې ترتیب دی چې د بانګونو نظام لږ غونډه ګډ وډ دی. ممکن د چې تاسو رقم ځای خبرې کوي نو هغه ځای کې به ترتیب صحیح وي او په کار د چې صحیح وي، خو لیکن زمونږ علاقه کې بس چې کم یو کس ادري د بانګ ته بانګ وای ټیم ته نګوري کله نا کله یو میټ نیم هغه پاتی بانګ وای نغې ته بار خیر وینا کیږم. خو به هر حال د دې پرانا کې موږ دا جواب ورکو نو چې کم ځای کې په ټیم باندې د بنده غړای په ټیمي بانګوم په ټیم باندې وای اوس بیا سوال راغی چې دی وخت کې موږ له سکور په کار دی هغه دوه اعمال کې دی شي بنده روزه ماته کې روزه نو ته افطاری په تلوار باندې عمل وشو بیا اذان جواب ورکي نو په هغه دوه باندې عمل وشو. دا وختي چې کوم جواب موږ ورکړو دا موږ د خپل علاقې مطابق جواب ورکړو او چې تاسو د علاقې مطابق کوم جواب دی ناغه دا دی چې په
ټیم باندې بانګ وویل شو نو تلوار پکار ده او فوري طور روژه ماته کی اوبوس کی یو ګوټو کی یو کجوره وخوري او بیا د هغې نه پس که دی د اذان جواب ورکوي نو جواب دی ورکړي چې اذان ختم شي نور خوراک دی کوي نو دواړو طریقو باندې به عمل وشي. د روژې په حالت کې چې کله بنده باندې غسل فرض شي نو پوزه کې د اوبو اچولو اهتمام پکار دی خو دومره ډیر بره اوبه رسول چې هسې نه هغه مرۍ ته لاړ شي نو دومره مبالغه ته ضرورت نشته. البته پوزه چې څومره امکان وي نو هغې کې اوبه اچول او ښه دننه لوندول پکار دي. په تراو کې چې کوم آیاتونه پاتې شي د تلاوت کولو نه د ختم په دوران کې نور پسې چې کوم آیاتونه د تراو را روان دي نو په هغې کې د هغې ویل پکاري که هغې کو نه ویلی شي نو بله رس تراو کې ویل پکار دي. په تراو کې پوره کول پکار دي د تراو نه بهر ختم او واصل نه دي پکار خجي نو دغه آیاتونه دي تراو رکعتونو کې ووایي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. دا تاسو یو ړومبی تپوس دا دی چې ډیجیټل غړای کې او د نقشې په ټیم کې یو میټ نیم فرق دی. موږ له سکول په کار دي نو روجمات کې چې کوم رستانې ټیم دین په هغې باندې عمل کوي چې کوم کې رستو نور پریوتو یا غروب وغیره ان په هغې باندې عمل کوي او دا صحرای چې کوم دی ان په هغې کې چې کوم کې مخکې ټیم داخليږي نو په هغې باندې د هغې نه هم یو 5-6 منټه مخکې روژه بندوي. ماسخوتن زمونږ پته نه لګي تاسو کوم ځای نه خبرې کوئ خو زمونږ د مانیري پایان یا د ذل صوابای دپاره زمونږ د مانیري پایان علما کرامو یو نقشه جوړه کړې هم ده. په هغې کې د ماسخوتن 2 ټیمونه لیکلي دي، یو دی شفق احمر او بل دی شفق ابیض. نو شفق احمر دا ټیم د عام ټیمونو نه لږ وختي لکه تاسو وایئ چې 8:42 باندې ماستن داخلېږي دا شفق ابیض دی او د شفق احمر به 8:32-8:30 لږ بګ داخلېږي دا قشان دی. نو د شفق احمر د ټیم نه پس بانګ ویل جایز دي او د شفق احمر د ټیم نه مخکې چې کوم بانګونه ویلی شي نو دغه بانګونه د وخت نه مخکې د دې دوباره ویل واجب دي. د بیماری یا د عذر په وجه باندې چې څوک روجي اخري نو هغه د پاره فدیه ورکول هغه وخت کې جایز وي چې پوره زندګۍ کې د هغه د پاره روجي نیسل ممکن نه وي. که چېرې هم هغه ته د صحت امید وي یا د صحت امید نه وي خو د کال په بعضي ورځو کې هغه روجي نیسلی شي نو د هغه د پاره فدیه ورکول جایز نه دي، هغه به هغه روجي نیسي. فدیه ورکول د هغې کس دپاره جایز دي چې د هغه پوره زندګۍ کې د روژو امید نه وي، دوره حده پورې کمزوری یا بیمار وي نو هغه فدیه ورکولی شي. اصل روجي قضا ده او چې قضا نه کیږي په هیڅ صورت باندې نو بیا فدیه ورکوي وجي. چې کوم یو مریض روجي خوړلی وي د مرض په وجه باندې او هغه فدیه ورکړې وي د هغې او د هغې نه پس د کال 12 میاشتې په هر وخت کې چې هغه طاقت د روجو مومي د روجي نیسلو طاقت یعنی د قضا هغه طاقت مومي نو د هغه فدیه هغه په خپله باندې صدقې ته واړېږي. بس دا صدقه شوه او فدیه ختمه شوه دی به روجه نیسي. اصل کې دا روجه اصل دی او دا فدیه د هغې قایم مقام دی. نو چې کله اصل باندې عمل په هیڅ طریقه ممکن نه وي نو الی به قایم مقام طرف ته تګ کیږي او چې کله قایم مقام وشي او بیا بنده په هغه اصل سیز باندې قدرت حاصل کړي نو قایم مقام ختم شي او هغه اصل سیز واپس راشي نو په دغه مریض باندې که د روجو د رمضان نه پس په دې ورځو کې یا د سړځای په ورځو کې لنډې لنډې ورځې او د روجه نیسلی شي هغه د چې کومه فدیه ورکړې ده هغه خیراتي شوه صدقه شوه او د به روجې دوباره نیسي.